نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تبارك وتعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. باب بیان د وینا د الله تعالی کې چې تلی کې به تلی د انصاف او ورځ د قیامت باندې. وأن أعمال بني آدم واقوالهم توزن. او بشکه د بنی آدم اعمال او کارونه او ویناګانی به تلل کېږي. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومیه، چې قسطاس په رومي زبان کې انصاف ته وایي. ويقال القسط مصدر المقسط، او دا خبره ویل شوې ده چې قسط مصدر د مقسط دی، وهو العادل، معنی د انصاف کوونکی. واما القاسط، هر چې قاسط ته په هو الجائر ظالم ته وایي. امام بخاری فرمایي چې ما ته دا حدیث بیان کړی دی زما استاد احمد زید اشکاب المصری. هغه نقل کوي د محمد زید فضیل، هغه نقل کوي د عمارة زید قعقاع، هغه نقل کوي د ابو زرعنه، او هغه نقل کوي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه فرمایي چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم: کلمتان، دو خبرې دي، دو مفید خبرې دي، حبیبتان الی الرحمن، چې رحمان ذات ته ډېرې محبوب او خوږې دي. خفیفتان علی اللسان، په ژبه باندې ډېرې اساني او نرمي او سپکې دي. ثقیلتان فی المیزان، د قیامت پر ورځ په طول کې ډېرې درنې دي، ډېرې وزني او قیمتي دي. هغه یو مفید جمله او کلمه او خبره سبحان الله وبحمده، پاک ته الله او حمدونه دی الله لره. او هغه بره مفید خبره سبحان الله العظیم، پاک ته الله چلوي دی. امام بخاری دا حدیث په خپل کتاب کې دلته ذکر کړی دی، او بیا یې په کتاب الدعوات کې ذکر کړی دی. امام بخاری مختصر حالات زندگی او د کتاب متعلق څه خبرې، دا غي وجه دار چې ختم بخاری وی او د امام بخاری او د امام بخاری د کتاب او د احادیث اهمیت پکې نه وي، نو دا بیا ختم بخاری کول نه دي پکاره، څه فائدہ نشته. په دې وجه باندې د امام بخاری متعلق، د امام بخاری نوم خو تقریبا هر چاته معلوم دی: ابو عبد الله محمد زید اسماعیل زید ابراهیم زید مغیرہ زید بردزبا الجوفی البخاری. امام بخاری ابو عبد الله دے د عبد الله پلار. د امام بخاری بچی نو نه لونه نه زامن. صاحب د مرعات د مشکات په شرح ونی په مقدمه کې نقل کړي. دغه نه عبدالسلام مبارک پوری رحم الله نقل کړي مختصر سیرت البخاری. د امام بخاری بچی نو په دې بازي بچو نه بچی خي وېږي کنه. د امام بخاری په ارباو روحاني بچی دي. تاسو یې مونږه امام ترمذی مونتی، د امام مسلم مونتی روحاني بچی دي، د ابو داود مونتی روحاني بچی. لستیا زره کسانو خداغه بخاری داغه په جون باندې ویلی دا. لستیا زره کسانو بخاری داغه په جون ویلی دا. نو داغه روحاني بچی ډیر زیات دي. نور خبره ده چې شاله او شلګه د خامتاله چې پلار مرشي سلاړ شي، پلار نوم ګټلې خو بچی سب سین لاوږي ختم یې دغه بچو نه خو نه بچی خي.
د دې وجه نه امام بخاري بچی نه و، خو اسم کنیه خو ځان دی ښودلی شي ابو عبدالله. پلار یې غټ عالم دی اسماعیل، رور یې غټ عالم دی احمد، نیکه چې کومه دی ابراهیم. نو هغه لږ په باره کې تاریخ چوپ دی چېرې دی غټ عالم و که عالم نه و، محدث و که محدث نه و. د امام بخاري ور نیکه دا مغیره چې ورته وایي که نه دی ور نیکه دی پردادا دی د مسلک په اعتبار باندې د مذهب په اعتبار باندې آتش پرستو. د دې وجې نه اوس د دې زمانې منکري حدیث چې کومه دی نو هغه څه وایي یاره دا خو ترمیزي چې کومه دی نو دا خو پاریسي دی، او دا بخاري خو چې کومه دی د نکاح آتش پرستو اسلام قبول کړی دی، نو دا خو د آتش پرستو کتاب دی. د دې وجې نه سېزلو حکم پکې راغلی دی چې بخاري کې دی چې یو بني اسرائیلو کې کسو هغه وصیت کړی چې ما به وسېدی. نو بیا خو ټیک خبره ده. بیا خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نکاح هغه مسلمان نه، د عمر فاروق پلار هم مسلمان نه، د عثمان غنی پلار هم چې کوم دی مسلمان نه، د حضرت علی پلار چې کوم دی هم مسلمان نه. نو څه مطلب شو؟ نعوذ بالله حضرت علی ټیک نه دی، نعوذ بالله. سلمانی پارسی صحابي دی، پلار یې آتش پرست، نیکه یې آتش پرست، نو بیا سلمانی پارسی نعوذ بالله چې څه وایي نه آتش پرستو دپاره به وایي. نو دا یو غلط اعتراض. یو سړی وایي که نه هغه وایي ناچ نه جانې انګړ ټېړه وایي. یو سړي د ګډانه ورته وایي چې یاره دا میدان چې کوم دی کوږ دی. یو سړی چې کومه دی نو هغه حدیث نه مني، نو د نه منلو دپاره چې کوم دی مختلفې هیلې حوالې راوباسي. نو د امام بخاري پردادا ور نیکه دی آتش پرستو، او داغه زمانه بادشاہ اخنسی جعفی دی عربیو، جعفی خاندان سره تعلق لري. داغه په لاس اسلام قبول کو، ندی و جنا هغه ورته خپل نسبی نسبت ورکو. نو امام بخاری بخاری ځکه دی بخارا کې پیدا دی، او امام بخاری جعفی ځکه دی چې امام بخاری پردادا د اخنسی جعفی په لاس اسلام قبول کړو. د دې وجه هغه ورته خپل نسبی نسبت چې کوم دی دا ورکو. دا د عربو عادت. امام بخاری د صحیح روایت مطابق 12 شوال، دویم قول مطابق 13 شوال د ورکوټي اختر 13 194 ہجری 19 جولائی 809 عیسوی کې پیدا شوی دی. امام بخاری چې کله پیدا شو نو هغه د سترګو په باندې معذور په سترګو پیدا شو، او د امام بخاری د پیدایش نه میاشت نیمه مخکې پلار وفات شوی. خو مور کې چلی ګورې دا پلار نه دی، پلار هم وي، خو چې مور کې چل نه و که نه دا پرې ملا سړي باندې چې دا ښځه کله غالبه شي که نه بچي ټول لوپران شي ټول. او دا شته ستاسو مخې د تاریخ دی چې ښځه پې غالبه شي چې بچي ټول دغه شان دي لوښي وي. بیا درد سر دي د معاشرې دپاره. نو د امام بخاری مور پلار مړلی، خو مور له الله تعالی یو لوی کمال ورکړو. پر دعا کې ډېر زور یو، د مور په دعا کې خو ډېر زور یي که نه. امام قرطبي رحم الله فرمایي چې د بچي د تربیت لپاره بهترین اولنې ادب د څه شی دی؟ د مور دعا. او د بچی د تربیت د تباہی دپاره اولنۍ خبره څه شی؟ د مور خیرې. امام بخاری مور نیکه صالحه ښځه وه، د موبایل ښځه نه وه، نیکه صالحه ښځه وه. زه خو یم چې د نن نه 15 کاله یا 10 کاله کومه خلک مخکې مړه دي هغه د دې دور نه ډېر زیات بهتر دي، ځکه چې دې دور دې موبایل خلک تباه کړه. څوک یې تباه کړه؟ ښځې، ماشومان، طالبان، ملیان. دا څلور طبقې د ټول نه زیاتې غر کې کړی او دا نور پسې په دویم نمبر کې غر کړي دي. په محفل کې بناسې هر ملا سره به موبایل ورسره وي، لګیا به فیسبوک، طالب فیسبوک،
ښځه فیسبوک، ماشوم کیل او کارټون او دا شی ته پکې خلک یادې نو خلک یادې خپل ځان یادوه. د ټول نه غټ نقصان چې کوم دی علمي طبقې ته ورسو. او دا بعضې پکې وایي یاره چې په موبایل کې څه دي خو د درو کتابونه راوباسي او بېرته پردی کتاب یې خپل نوم پې ولیږي طالب فلان. یو سړی په ټکي نه پوهېږي من لم یعرف الفقه فقد صنف فی الکتاب. په فقه پوهېږي نه او په فقه کې کتاب لیکلی دی. دا خو آسان کار دی. د نیټ نه ډاونلوډ کو بیا چې کوم دی نو چاپ کو بیا بیا راپاسه خپل نوم ولیکل. دې خراب کړو، خلط ملط شو، د کرو د کوټه تمیز ختم شو. د امام بخاري مور چې وکتل زما بچی چې کوم دی نه دا په سترګو معذور دی، ډېره پریشانه شو. ځکه چې اکثر دا ماشوم چې کله پیدا کېږي نو د دې متعلق پلار مور داسې څه اثرات څه خوبونه یې نه داسې نښې و اشارې ورته کېږي. هغې ته هم داسې اشاره میلاو شوې وه چې زما ره بچي نه به یو ډېر کمالي انسان جوړېږي. خو چې په سترګو معذور دی نو دی نه به څنګه جوړ شي؟ دا نه چې سترګو باندې معذور به کمال ته نه رسي. د ډېر بیناونه معذور ډېر اوچت دي. د دې بیناونه ډېر معذوران په سترګو ډېر اوچت دي. خو لیکن اکثر چې کمال ته رسي نو خو بینا رسي. ځکه پیغمبران ټول چې کوم دی په سترګو روغ پیدا شوي دي. د دې وجې نه هغه چې سترګې وله پکار دي. د امام بخاري مور د شپې پاڅېدله او دعا یې وکړه. د دعا زور ته ګورئ. ویل پروردګاره د خپل بچی د روغ موټ غواړم. او تربیت د دعا نه شروع شو. تاسو ته پته ده شیطان د څو شیزونو نه تښتي، د ذکر نه هم تښتي، خو چې زیات تښتي نو څو نه تښتي. زیات چې تښتي دریو شیزونو نه تښتي. یو د اذان نه تښتي. د دې وجه ماشوم چې کله پیدا شي نو په غوږ کې په ښی غوږ کې به اذان وي چې شیطان ترې وتښتي. یو د اقامت نه تښتي نو په دې ګس غوږ کې به ته اقامت وکړي. او یو د اعوذ بالله د دعا نه تښتي نو بیا به دې خپل بچي ته څه وکړي؟ دعا وکړي. د دې وجې نه اذان او اقامت خو شوي خو لیکن درېیمه حربه درېیمه طریقه او نسخه استعمال کړه چې دعا یې وکړه نو شیطان هم ترې وتښتېدلو او دعا یې قبوله شو. د درد څه چې کله دعا یې په شرایطو برابرې دعا قبلېږي. دا زموږ دعا ولې نه قبلېږي؟ نه د درد سره ده نه په شرایطو برابر ده. بعد دعا د پاره صرف مولوي صاحب دی یاره جی باران نه کېږي مولوي صاحب دعا وکړه. نو د دعا د پاره باران د پاره دعا ستاسو وزیر اعظم صاحب ولې نه کوي؟ هلته دعا هم نه ورځي. صدر یې ولې نه کوي؟ گورنر او وزیر اعلی یې ولې نه کوي؟ چیف جسټس یې ولې نه کوي؟ دا خلک یې ولې نه کوي؟ او ورځي نه ملازم وار دی د جماعت محراب کې مندل دی ساده یاره جی باران نه کېږي نه کېږي جو نه دی کېږي نو په ما باندې څه سخته ده چې کم خلک د دوا دي هغې نه کوي. حضرت عمر دوا ته راوتلو، عثمان ابن عفان دوا ته راوتلو، عمر ابن عبدالعزیز دوا ته راوتلو، خلیفګان چې کوم هارون رشید دعا ته راوځي، دعاګانو ته استسقا ته به هغه راوتل. نن زموږ استسقا ولا لوښي دي نه او له دوا ورځیم نه. دوا څه ته وایي؟ دا دوا اثر دی. امام بخاري مور دعا وکړه چې کله وده شوه په خوب کې وکتل ابراهیم علیه السلام په خوب کې ول. د مولا علي قاریم دا خوب نقل کړی مرقات په دې مقدمه کې او نور علما هم نقل کړی دی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه الله دې بچی ښه کړی دی. کله چې سار را پاڅېدل نو چې ویې کتلو د امام بخاري سترګې بالکل برابر تور او سپین پکې راغلو. تربیت یې شروع شو. لہذا امام بخاري د ماشوموالي نه الله تعالی داسې زندگی وله ورکړې. د 7 کالو په عمر کې تفصیل ډېر اوږد دی، لږ مختصر به وایم. د 7 کالو په عمر کې امام بخاري ټول علوم حفظ، ناظره، تجوید، ترجمه، تفسیر، دا هغې متعلق علوم چې څومره لغت، نحو، صرف وغیره دا ټول یې زده کړي د 7 کالو په عمر کې. او اوس چې کوم دی نو د 70 کالو د 70 کالو شیخ را پاسي هغه امام بخاري پسې پوهېدو. د 70 کالو شیخ
15 کاله بخاری ویلی وي، خو د اولنې حدیث چې کوم انما الاعمال بالنیات ول بسند نه ورځي، په سند باندې. او دروغ څومره وایي، وایي چې زه کتاب وګورم ما نه یېرېږي. نه عجیبه خبره ده، 15 کاله چې کوم بخاري ویلی په کار دی بخاري ورته په یادوي، په بخاري کې ورته 10 حدیث په سند نه دی یاد، او ته وایي چې نه حافظه لاندې او حافظه باندې. څنګه حافظه وه؟ دروغ ولې وایي؟ دا ټول دروغ دي. یو سړی 50 کاله دوره تفسیر وکړي او تر هغه د حافظي صفت کې په کار دی قرآن حافظ وي، څنګه د قرآن حافظ نه دی؟ پوهېږئ که نه؟ 50 کاله دوره تفسیر وکړي، نو چې 50 کاله دوره تفسیر وکړي په کار خدای چې قرآن حافظ وي. 15 کاله ختم بخاري او د بخاري درس وکړي، په کار دی د اولني جلد چې کوم دی د بخاري حافظ وي، هغه حافظ نه دی. امام بخاري و، الله تعالی ول حافظه ورکړې وه. د 2 کالو په عمر کې د ټول علومو د دې حافظ دی. د 11 سال په عمر کې د دې بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمز، درمن، خرطنګ، په دې کې چې څومره حدیث چاته یاد و ټول حافظ و. 11 سال په عمر کې 70,000 حدیث ورته یاد، 70,000. د دې وجه نه په دې باندې امام داخلي نقل کوي، حاشد د اسماعیل استاد هغه نقل کوي چې په 2 ورځو کې 15,000 حدیث نقل کړي یاد کړي دي. مقدمات سیر القاری صفحه 9، سیرت امام بخاری عبدالسلام مبارک پوری صفحه 9 نقل کوي. په 2 ورځو کې څومره حدیث یاد کړي دي؟ 15,000 حدیث یاد کړي دي. او دا استاد وایي چې زما مرګره مجاهد راغی، ما ورته ویل چې یاره که ته لږ ساعت مخکې راغلی وې تا ته ما د 11 کالو یو ماشوم ښودلی وې چې د هغه څومره تیزه حافظه ده. چې څنګه؟ وایي 70,000 حدیث ورته یاد دي. هغه نه منل، وایي زه دا نه منم. اول ته مه منه، وایي دومره باادبه دی. ادب بهترین شی دی. ورې کومه شاګرد چې بې ادبه وي که نه، کله چې بچی د پلار مخې ته غاپي، دا بچی ډېر بې ادبه بچی دی، ناکام. کله چې شاګرد د استاد مخې ته غاپي، دا شاګرد چې کوم دی نو دا ناکام شاګرد دی. د استاد مخې ته په آدابو کې اوسېږي، که کمال ته ورسېږي که نه نو هم شاګرد دی. څنګه چې شیخ صاحب به ویل چې په خیالي کې نښتی وم نو لاړم په مارتون بابا پسې، خان بهادر مارتونګي. ویل هغه ته مې ویلی چې په دې خیالي کې نښتی وه. وی هغه راته چې امتحان مې هلې، اول چې نه چې امتحان دې نه هلم ښتی ما. نو چې کله مارتون بابا راته یو ټکی پکې ووایو، ټول سبق راته یاد شو چې هغه سبق راته یاد شو. بیا راته به جواب کې څه وویله چې که اسمان ته ورسېږي که نه هم زما شاګرد دی. زوی که پلار شي که نه نو د پلار زوی دی. پوهېږئ که نه؟ زوی که پلار شي او زوی که نیکه شي، خو د پلار زوی دی، دی ماتحت دی. دا مخلوق نه دی، دا چې کمال ته ورسېږي، کمال ته ورسېږي. سید الانبیاء، اشرف المخلوقات، امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شي نو هم مخلوق دی، د خالق نه لاندې دی. دغه شان دي که شاګرد اسمان ته وخېږي نو هم شاګرد دی. دا یو صفت دی نشي اخیستی چې استاد به راپاسئ دی به څه وي، دی به لاندې وي. شاګرد شاګرد وي، استاد استاد وي، باادبه. د دې وجې نه باادبه سړی کامیابي. مولانا رومی فرمایي که از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. د الله نه غواړم چې باادبه جوړ شم. بې ادبه سړی همیشه د الله د فضل نه سوي دا محرومه وي. نو امام بخاري دومره باادبه دی چې دی وایي چې زما کتاب چې کوم دی نو پای کې موضوعي ضعیف روایاتو. امام بخاري ما ته چې استاد محترم دا کتاب دا غتی قایې دا خرابې شوي دا له ټیک نه کومه، 11 سال عمر دی. وایي جي ټیک کا. امام بخاري ولا غتی ټیک کړی او د غتو د ټیکېدو نه بعد بیا چې کوم دی نو د هغې په دې حاشیې باندې چې په کوم حدیث باندې کلام دی نو په هغې باندې لیکل کړي دي چې دا حدیث چې کوم دی نو سره صحیح دی، دا حدیث ضعیف دی، په دې کې دا راوي داسې دی، په دې کې دا راوي داسې دی. استاد چې کله سبا کتاب کولاو کو
چې وکتل چې امام بخاري په دې غاړه باندې لیکل کړي دي، نو هغه ولګېدل او چوټي وکړه کور ته لاړ. او چې په کوم ځای امام بخاري لیکل کړي دي، په کوم ځای باندې امام بخاري لیکلي دا حدیث کمزور دی، نو په هغې ځای کې هغه لاندې لیکلي دي چې لم یرضا پتا، ځوان په دې ځای راضي شوی نه دی. او چې په کوم ځای باندې هغه لیکلي دا حدیث ټیک دی، نو په هغې لیکلي یرضا پتا، ځوان په دې ځای راضي شوی. او بیا به چې کله حدیث وي، نو دا حدیث په وضاحت کې وروسته به دا خبره کوله چې په دې باندې ځوان محمد ابن اسماعیل راضي دی، دا حدیث ټیک دی. دا ول الله حافظه ورکړي و. دا یو شاګرد دی ابو حاتم رازي الوراق، هغه فرمایي چې رمات یو ځل تپوس وکړو، او تپوس مې په دې وخت کې کړی دی چې امام بخاري د شپې بار بار پاسېدلو، او دس به وکړو، 2 رکعاته نفل به وکړه، ډیوه به ولګوله، بیا به حدیث باندې لیکل شروع کړه، د هغې جانچ پړتال به کولو، بیا به لږ ساعت سملاستو، بیا به را پاسېدلو، بیا اودس، بیا 2 رکعاته نفل. ما د سحر ویله چې جناب که ته ما را پاسې ډېر به ښه، زه به دا ډیوه برابر ومه، اوبه به ته برابر ومه. امام بخاري ته څه جواب راکړو چې انت شاب، ته ځوان یې، ښه مزدار خوب کوه، کومه چې خدمت د ورځې کې دغه پوره دی. نو ما دې په دغه ټایم کې تپوس وکړو چې جناب دا دومره تیزه حافظه تعالی الله تعالی درکړې ده، دومره تیزه حافظه څنګه تا ته الله درکړو؟ څه بادام دې خوړلي دي، څه مغزیات دې خوړلي دي، که نه سره دماغ سره ټانګ مانګ دې استعمال کړی دی؟ نو هغه ورته ویلی چې الهمت الیه، ما ته الهام شوی دی، د دې خبرې الهام راته شوی دی چې تا ته حدیث یادېږي. په دې وجه باندې الله تعالی هغه ته ډېره لویه حافظه ورکړې. امام بخاري کتاب چې دی د دې نوم سره الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله و سننه و ایامه، حدیث ساری دا نوم ذکر کړی دی. جامع ورته وایي، جامع کتاب دی. جامع کتاب د دې علماو د تعریف مطابق خو دې ته وایي چې کوم کتاب کې سیر و اداب و تفسیر و عقاید، فتن و احکام و اشرات و مناقب، اته مضامین پکې وي، دې ته جامع وایي. لیکن زه چې نه، جامع کتاب هغه کتاب ته وایي چې ټول نظام زندگی پکې، د عقیدې نه والا تر د مرګ پوری، او د مرګ نه والا تر جنت او جهنم د دخول پوری. د دې وجه امام بخاري حساب کتاب د آخر کې راوړو، شروع یې د چا نه کړی، انما الاعمال بالنیات نه کړی. سړی چې کله بالغ شي، نو دی چې کله عمل کوي اراده به کوي، نیت به کوي، د نیت نه هیڅ یو عمل بغیر چې قبلیږي. د دې وجه اولنې حدیث راوړی انما الاعمال بالنیات، مکلف شو، او په آخر کې سره رخصت شو، په میدان محشر کې ولاړ دی، اوس په جنت ته ځي یا په جهنم ته ځي، میزان او تله راغله. په دې وجه باندې د دې ته جامع کتاب ځکه وایي چې په دې کې ټول هر څه موجود دي. خو چې کله ته صحیح وې، صحیح بخاري وې، د قرآن مجید پوره تعویل دا صحیح بخاري کړی دی. د اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، د دې 15 آیاتونه بدلوه شروع کړی دا، او په سورۃ النصر باندې خپل کتاب ختم کړی دی. اذا جاء نصر الله الفتح سبحان الله وبحمده، په دې ختم کړی. نو جامع کتابت په دې وجه امام بخاري د خپل کتاب د اندازې مطابق لګي 14 کالو کې پوره کړی دی. امام بخاري د خپل کتاب ابتدا کړی د په 217 هجری کې په لیکلو باندې، او په 233 هجری کې دا پوره شوی دی. داغه وجه دارا چې 217 هجری خوشته دی، لیکن د پوره کېدو دا وجه دار چې د امام بخاري 3 استادان، یحیی زید معین په 233 هجری کې وفات ته، علی زید مدنی رحم الله په 234 هجری کې وفات ته، احمد ابن محمد ابن حنبل رحم الله د په 241 هجری کې وفات. امام بخاری چې خپل کتاب ولیکلو دوی ته پیش او بیا جانچ پڑتال شروع شو په دې باندې په مسجد نبوي کې. د جانچ پڑتال نه بعد استادانو دا کتاب پاس کو، صرف 4 حدیثو کی خبر رااله په مسنداتو کې
چې علامه عقیلي نقل کوي چې امام بخاري استادان مطمئن کړه. د هغې نه پس دی استادانو ورته چې اصح الکتب بعد کتاب الله تحت حدیث السماء و فوق الارض الصحیح البخاري. د اسمان نه لاندې د ځمکې رپاسه د کتاب الله نه وروستو صحیح کتاب په مسنداتو کې یو خو د امام بخاري خپلې خبرې دي هغه نه یادو مسندات. که ته وایې چې یو سړي په اعتراض کړی په یو راوي باندې، نو که یو راوي باندې چا اعتراض کړی دی یو کس، نو 1500 کسانو یې جواب کړی دی. 1500 کسان په تایید کې ولاړ دي. د پاکستان د جمهوریت په شانتي نه. پاکستان جمهوریت کې خدا ری کنه چې یو طرف ته چې کوم دی 1 لک اجړاګان ولاړ دي او بل ته 99,999 چې کوم دی نو اهل العقد او رائے او سوچ او فکر والا مضبوط خلق ولاړ دي. یو اجړا په زیات هغه وګټل او تاسو ویلله. دا ستاسو د جمهوریت تر ټولو نه بیکاره پرزه ده، بیکاره مجداره چې یو طرف ته چې کوم دی نو څه دي 1 لاک ټول اجړاګان او مورتي دي، لیوني او پاګلان دي، عقل او شعور یې نشته دی، ځمکه نه پېژني، اسمان نه پېژني، کره نه پېژني، کوټه نه پېژني. او بل طرف ته 99,999 افراد دي، ټول علما دي، ټول محدثین دي، ټول سکالران دي، ټول ماهرین دي، ټول پېژني اسمان او ځمکه او کره او کوټه پېژني. هغوی وبیلله او دغه نور وګټله. دغه حال دی زموږ. دا داسې نه و یو کس اعتراض کړی دی نو 1500 کسان داسې دي چې هغه دغه سړي په مقابله کې اوچت هم دي او جواب کړی دی. د دې وجه نه دې کتاب نوم یې کېښودلو چې دا ته سوی اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاري. امام بخاري حافظه خو تاسو ولده 6 لک احادیث حافظ د حاشد ابن اسماعیل نقل کړي. په سیرت د عبدالسلام مبارک پوری چې کوم مختصر سیرت دی یو جلد کې پای کې نقل کړي. دغه رنګي د امام بخاري شاګرد غالب زید جبرائیل نقل کړي. دغه رنګي عبدالستار ټونکی په سوانح عمری کې نقل کړي د امام بخاري. لوی حافظ الله ور کړی و. یو خبره یاد ساتئ چې مقدمه د مسلم تاسو وایي نو مقدمه د مسلم کې اکثر شارحین هم لګیا دي او خلک وایي کلام الملوک ملوک الکلام، د بادشاهانو خبرې بادشاهاني او د ورکوټي خوار مولا په اذان باندې څوک جل جلاله نه وایي. خو زه درته وایم چې امام مسلم په خپله مقدمه کې د امام بخاري په شان کې کومه خبره کړې ده هغه خپل علم بیان کړی دی. د امام بخاري صفت یې کړی دی او تا دې زم جوړ کو. امام بخاري وایي چې د راوي اعلی حدیث په معتبري چې یو ځل د ستا ملاقات کړي زه ستاسو نه تپوس کوم. عوام الناس چې کومه ناست دي مولیان خو پرېږدئ. ډېر کرت یې داسې شوي دی چې د یو ملا صفت خلقو کړی دی کړی زما بیکاره ناچیز مخې ته. او چې کله زه په پروګرام کې راغلی ناست یم د هغه تقریر مې اورېدلی ما صفر کړی دی صفر کړی دومره صفت تا کړی دی ما لیدلی نه و. خبرې مې له اورېدلې چې کله خبرې ما د هغه برای راست واورېدلې نو ما داسې وایي دا خواسي اخوا دې خوا وایي. امام بخاري وایي چې د راوي بعد یو ځل د مروي عنهو سره ملاقات شوی وي. امام مسلم یو سړی په مردان کې دی او که په کراچۍ کې دی او که په لاهور کې دی او که په هندوستان کې دی او ستاره زماني سړی دی او خلک یې صفت کوي به دغه معتبره ده. اوس تاسو ته تپوس کوم د یو حوصله داره چې به ځان کراچۍ ته رسوي او د بل حوصله داره چې به د بازاره پورې نه ځي. نو د چا قوت چې کومه دی نو د علم زیات شو، د امام بخاري زیات شو. هغه څومره استادان چې د هغې سره یو ملاقات خامخا کړی. دا استاد چې کوي د احمد ابن اشکاب دا د امام بخاري نه په عمر کې کشر دی او دا د امام بخاري استاد دی په دې حدیث کې. آخري ملاقات یې سره په مصر کې شوی دی. ملاقات نه بغیر خبره نه منظوره وله. یو خبره پکې دا وه. دویمه خبره دا وه چې یو ځل به یو راوي نه دروغ ثابت شو د پیغمبر په حدیثو کې نو ټول عمر یې د هغه حدیث چې کوم یې نه منل. عبدالکریم یو راوي دی هغه چې کله امام بخاري خپل حدیث 6 لاک را جمع کړه په دې 6 لاک کې د هغه 4 زره موضوعي حدیث هم یو یې لرې کو لرې کو لرې کو لرې کو 4 زره چې کله جدا کړه هغه توبه وایستله. توبه د توبې نه بعد چې کله امام بخاري ورته ویل چې را ٹھیک ته ستا په توبه زما اعتبار شته دی خو حدیث ته نه نقل کوم. لیکن امام مسلم ته حدیث نقل کړی دی، امام ترمذی ته نقل کړی دی، امام ابو داود ته نقل کړی دی، امام بخاری ته نه دی نقل کړی.
ولی او چې یو ځل زما د حدیث په باب کې څوک بې اعتباره شو زه په هغه اعتماد نه کوم. دا د امام بخاري یو اعتماد و چې لږ حدیث ورته یاد و، دا یې حافظه وه. او د حافظې په باره کې ډېر اوږدې واقعات دي. په دې ځای باندې امام مسلم یو ځل ناست دی. اوس وګورئ امام مسلم ناست دی، هدي الساري نقل کوي، دغه رنګې سیر اعلام کې علامه ذهبي نقل کوي. امام بخاري ناست دی، امام مسلم ناست دی. امام مسلم چې راغی د امام بخاري تندی ښکل کو، لاسونه ولا ښکل کړه، او بیا ورته ویلی چې د حدیثو ډاکټره طبیبه ما پرېږدې دا خپې دم درله ښکل کړه، که ته نه وې حدیث په بیمار وې تا علاج وکړو. امام بخاري مجلس کې غلی ناست، ډېرې خبرې به یې نه کول. دا ډېرې خبرې چې کوي دا ډېر قمقل سړی. د قمقل سړي نښې چې کومه دی راري یوه نښه دا چې هغه په هره خبره پوهېږي، په هر ټاپک پوهېږي. که د فلکیاتو بات شروع شي دی په فلکیاتو کې پی ایچ ډي کړله، که د علم میراث بات شروع شي دی په علم میراث کې پی ایچ ډي کړله، او که د زناور بات شروع شي دی په زناورو کې امام دمیري صاحب د حیات الحیوان یې لیکلی دی. دا قمقل سړي نښه ده. یاد ساتئ، ګورئ دا خپل علم مطابق خبرې کوئ، دا خپل علم مطابق کم شیز چې پوهېږئ په هغې باندې چې کومه خبره کوئ. او که ته نه پوهېدلی که نه دا قمقل سړي نښه ده، بېقوفه سړي نښه ده چې په کم شیز نه پوهېږي او لګیا یې د هغې تپوس کوي. نه دا به نه کوي، کله په یو شیز پوهېږي په هغې بیان کو. امام بخاري ناست دی، خبرې به هغه ډېرې نه کولې. امام مسلم ناست دی، یو کس راغی هغه د مجلس ته د برخاست کېدو حدیث بیان کو. امام بخاري غلی ناست دی، امام مسلم د هغې سند ډېر صفت وکړو او دا یې وویله چې د دې نه اوچت سند بل نشته دی. او بل حدیث چې کوم دی نه هغې بیان کو، ورسره بل سند بیان کو د محمد زوی د سلام، او بل سند د احمد ابن حنبل رحم الله نه. امام بخاري ډډه لګولې ده لیکن پټ غونته ویل ولکنه معلول. تا یې د کمې سند صفت وکړو د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې ټول نه اوچت سند بیان کړو، دا حدیث معلول دی، بیمار دی. نو امام مسلم رنګ زیړ شو او ورته ویلی چې امام المحدثین په دې کې څه بیماري ده؟ اول بس حدیث ټیک دی، نور سندونه شته که نه، پرده پې الله چولی ده ځه، خو هغه نه پرېښودلو. او ورته ویله چې یاره جي ته د دې عیب بیان کا. نو امام بخاري ورته وایي چې د موسی سماعت د سهیل نه ثابت نه دی، په دې منځ کې یو راوي دی، هغه راوي تا غورځولی دی. وایي څه راوي دی؟ وایي په دې کې وهیب چې کومه دی غورځېدلی، وهیب. او د هغې وجه ورته بیان کړه چې دا کم راوي ته بیانې د چا نه د حدیث نقل کړی دی، نو په کم ځل کومه ورځ چې دی پیدا شوی دی نو په هغه ورځ باندې دی وفات شوی دا بل استاد دی، نو څنګه یې حدیث بیان کړو؟ د خبر نه د وهیب په واسطه باندې دا حدیث متصل دی. نو امام بخاري ته امام مسلم ویل چې واقعي ته د حدیثو سه د حدیثو ډاکټر. دریم نمبر خبره دا چې د علم د زده کولو دپاره د علما ناست دوی نه تپوس وکړي. علم چې کوم دی نو دا په راحت الجسم باندې نه حاصلېږي، په ډوډو پسې ګرځې، په پروګراماتو پسې ګرځې، په ننګر پسې ګرځې، په راحت پسې ګرځې، سبق نه ملاویږي. دا دیني علم دی، د دې لپاره به تکلیف برداشت کوي، ځکه دغه تکلیف بیانه عبادت دی او په هغې تکلیف ته الله تعالی چې کوم دی نو دا علم درکوي. په دې وجه باندې امام مسلم نقل کوي د یحیی ابن ابي کثیر رحم الله نه چې علم چې کوم دی په راحت الجسم سره نه حاصلېږي، د دې لپاره به تکلیفونه برداشت کوي. د دې وجه امام بخاري 1100 استادانو نه علم حاصل کړی، دومره سفرونه یې کړي دي. عبدالستار ټونکي رحم الله نقل کوي او یو ځل په سفر روانو نظر یې ختم شو. نظر نو چې کله نظر ختم شو، دا نظر ولې ختم شو؟ دا د ولږې نه، د تندې نه، د سختې نه، د سفر نه او د ګرمۍ نه اصفهان ته ورسېدلو. په اصفهان کې طبیب دی، یا عیسائی دی یا مجوسی دی. هغه چې کله قاروره د هغه وخت مطابق د بیمارۍ د معلومولو دپاره یو طریقه وه، هغې وله ویوړه. نو چا وکتله وایي دا خو یو پادري دی چې د ډېر وخت نه د خوراک نه دی کړی، د ګرمۍ د خوراک ته ونې نظر ختم شوی دی.
نو چا ورته ویل دا خو امام بخاري دی. نو د هغه ځای نه رامنډې کړې. خلک وایي خلک د علم قدر نه کوي. ولې نه کوي؟ قسم دی کوي. ته چې د غم خادۍ له لاړ شي او دا تکیا پسې تا پسې د خلکو نیولي که نه، یاره استاد یې دلته راشه کېنه او قاري صاحب کېنه او مولوي صاحب کېنه او مفتي صاحب کېنه، څنګه علم قدر نه کوي؟ ته قدر وکړه، هغوی قدر کوي. تا ته ناست یې ګینټه ورته تقریر کې، ته د بل سړي ګینټه تقریر ته کېنې نه کېنې که نه. علم قدر شته. موږ له پکار چې قدر وکړو. طالبانو اوس فارغېږئ، علم قدر کوئ، قدر به پسې نښلي. هغه عیسائی یا هغه مجوسی طبیب رامنډې وهي او راغی امام بخاري له، تش نوم یې واورېدو او امام بخاري ته ویلی چې جناب ستا علاج به زه اوس وکړم، خو ته خوراک نه کې. نو هغه ورته ته مې اوس علاج وکړه. چې علاج یې وله وکړو، ګلې ختمي وله په سر پورې کو، نظر بیرته بحال شو. امام بخاري ته ویلی چې هېڅ هم نه کې که نه، د ورځې 2 نوڼۍ د وربشو د روټۍ د سرکې سره کوه. 2 نوڼۍ. د دې مطلب دا دی چې امام بخاري د ورځې 2 نوڼۍ خوراک هم نه کوو. او نن موږ خانه اکل تو دړۍ واله یو، خوراک کوه بیا بل پسې خبرې کوه چې یاره دا چل دی او هغه چل دی. هغه علم یې زده کړی، هغه ځان ستړی کړی دی. ته چې کوم دی نو ودوي خوبونه دي کوله. دی خو ډېر فرق دی. او ورته ویلی چې یاره خوراکونه کومه، حدیث نشم راغونډولی. او نن یو پالتو غوندې شی راپاسې ما باندې ډېر بد لګي. په 2 امامانو باندې خلک ډېر زیات تنقید کوي په دې زمانه کې او ډېر سخت مې بدي شي. یو ډله په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې تنقید کوي چې د هغه د خپلو خاورو ته نشي رسېدی، او بل ډله چې کومه دی په امام بخاري باندې تنقید کوي پالتو چې تر هغه د خپلو خاورو ته نشي رسېدی. د دې مشرانو دې سلفو ډېرې غټې قربانۍ دي. ما ورته څه کوو؟ څه قرباني هم ده؟ خپلو قربانو ته وګورو، د هغوی قربانو ته وګورو. که د خپل ایمان او د عمل موازنه د هغوی سره وکړو نو بیا راښکلي واله. بس الله دې راباندې رحم وکړي. د دې سلفو قدر کوئ. سلفو په باره کې به خوشي خبرې چرته نه کوي. پاتې شو اجتهادي غلطیانې یا تنقیدات تحقیقي د آدابو تحت د چای هغه ځان له خبره ده، لیکن د آداب د دایرې نه به دا به نه وځي. امام بخاري دا ځای نه راغی. اوس علمي وقار په خاطر باندې امام بخاري قربانۍ ته وګورئ. علمي وقار په خاطر نن خو موږ پیسو ته نه شو ټینګېدی. که حکومت راته وویلی زموږ دپاره چې کوئ دا خبرې کوئ او دومره مال به درکوو، قسم دی خوله بند ده، مهر بند. حق څوک نشي بیانولی. حق بیانول ډېر ګران کار دی. حق ډېر تریخ دی. الحق مر. یو ښځه په لار روانه وه، یو کس ته ویلی وایي خلک وایي ته ډېر غلط سړی. نو هغه ورته وویل زه حق ویم. او عجیبه خبره، ته حق وایې او بیا هم درته خلک وایي ته غلط سړی. نو هغه ورته ویلی چې که تا ته مې اوس ویلی نو ته به هم راته وایي ته غلط سړی. وایي څنګه؟ وایي ته پردی ښځې، تا زما سره څه تعلق دی؟ په دې خپله لاره سیده ولې نه ځې؟ زما سره د خبرو څه کار دی؟ نو هغې ورته واقعي غلط سړی. حق چې کومه دی ویل ډېر ګران کار دی، ډېر تریخ کار دی. حق تی وایو پلار دشمن، د زوی دشمن، د ښځې دشمن، د خاوند دشمن، د استاد دشمن، د شاګرد دشمن، د ماحول د محتمم دشمن، د صدر دشمن، د وزیر اعظم دشمن. بې ادبي ځان له شی دی، خو حق ویل ځان له شی دی. حق به وی. امام بخاري په سفر روان دی. امداد الباری نقل کوي 461 جلد 1 پانی او فضل الباری شبیر احمد عثماني شرح د 2 جلد کې. پخوانی حواله خو ما ته 55 یاد وه، خو د شیخ صاحب په کتاب خو چې اوس زما په کتاب کې 52 صفحه ده. نو کېدای شي صفو کې اخوا دی خوئ 52 صفحه جلد نمبر 1 پنځه دا قصه نقل کړې به حواله ابن حجر په فتح الباری کې نشتی. دا قصه فتح الباری کې نشته. اوس والله عالم کوم ابن حجر دی، ابن حجر مکی دی، بل څوک دی او دومره غټو خلکو نقل کړي ټیک وای. ځکه شبیر احمد عثماني خو محقق سړی دی. امام بخاري په سفر روان دی، په کشتۍ کې سور شو. دا زما استاد لپاره ډېره اهمه قصه ده. ګورئ اهمه قصه د علم په خاطر باندې دا جامه نه ده، د علم جامه دا دستار، دا حاصلول اسان دي، دا ساتل ګران دي. مدرسې بنیاد
ایښودل او مدرسه آبادول او مدرسې بلډینګ جوړول دا آسان کار دی، خو د دې لاج د دې عزت ساتل ډېر ګران کار دی. علم حاصلول هم آسان کار دی، داسې نه چې داسې آسان دی، محنت پکې لیکن ساتل ډېر ګران کار دی. د دې خپلې جامې قدر به کې، دنیا له بیا لته ورکې. امام بخاري په سفر کې روان دی، کشتۍ کې سور دی، یو کس وله راغی، دا پته ورته نشته دی چېرې دا ساده باده دا شډل بډل امام المحدثین دی. مونږ خدای بیا هم ځان سنبال کړی، تاسو ځان سنبال کړی که نه، چوغې م اغوستې دي، لرې نه پته یې مولې صاحب دی، قاري صاحب دی، پلانکې صاحب دی. خو زموږ یو استاد محترم تیر شوی دی، الله دې له جنت فردوس ورکړي، سید فدا محمد مرحوم، چې زه وایم چې زما خلک چې د امام بخاري په نقش قدم روانو، بالکل سیده ساده مسلمان که نه. دا پروټوکول موټوکول سره ورانه وه. نن خو مونږ عجیبه غوندې کار که پروټوکولو پسې ګرځو، پروټوکولو پسې ما ته دې سیرې روانه چولې او ما ته دې کرتې روانه چولې او ما ته دې خلطې روانه چولې. ها دا شیزونه مه غواړئ، دې ضرورت نشته. کار د الله دپاره کې نو بیا په هغه رنګ کې ځان رنګ کې چې کومه رنګ د اولیاء الله دی، د اولیاء رنګ دار زړه پاک کا، عمل پاک کا، عقیده پاک کا، اخلاص دا په ځان کې پیدا کا. امام بخاري دته پته ولګېده امام بخاري سره 1000 دینار ورسره دي. اوس چې کله سهار شو، سهار وختي هغه اعلان وکړو چې زمانه چا 1000 دینار چې کوم دین څه دي دا پټ کړي دي، 1000 دینار نه چا پټ کړي دي. سهار جانچ پړتال شروع شو، جانچ پړتال شروع شو. امام بخاري وکتل چې ثابته کشتۍ کې خو د بل چا سره روپۍ نشته سوا زمانه. هغه 1000 روپۍ راواخې سمندر ته واچولې، د چا په خاطر باندې؟ د حدیثو په خاطر، د علم په خاطر باندې. خو چې کله جانچ پړتال شروع شو، هغې ته راورسېدو، راکس ورته ستا سره 1000 دینار بېګانه و؟ ویل ولې نه و؟ وایي څه دې کړه؟ وایي سمندر ته مې واچول، سمندر ته. سمندر ته دې ولې واچول؟ نو هغه ویله تا ته هم پته وایي دا روپۍ زما وې، ما ته هم پته وایي دا روپۍ زما وې، الله ته هم پته وایي دا روپۍ زما وې، لیکن دې کشتۍ والو ته خدا پته نه وایي دا روپۍ زما دي. تا زما سره موندلې وې نو دې کشتۍ والو به ویله چې دا غل دی. نو ټول محنت ترې راله بسین لاو کو، ټول حدیث مې بسین لاو کېدل. ویل ته څوک یې؟ وایي زه محمد ابن اسماعیل البخاري. ته امام بخاري یې؟ نوم خدا خلکو پیژندو که نه، خو شکل او پیژندل مخامخ نه و. اول چې زه هغه یم، دا د علم او د حدیثو په خاطر باندې خلک وایي که نه بزرګان، زه محدثین چې کوم دی ټول نه لوی بزرګانو د دې حدیثو په خاطر خپل زندګي او ډېره محفوظه ساتلې ده. زما او ستا په شان دي نه وي چې هلته چې بازار کې چولو ته په ولاړې ها دا کارونه به هم نه کول، بې ځایه ناسته پاسته به هم نه کول، د دې آدابو د دې خیال به ساتل. لہذا نورو بے شماره خبرې دي. امام بخاري وفات بس لنډ غونتې ویمه. امام بخاري د ورکوټي اختر په شپه یا د ورکوټي اختر په ورځ 256 هجری په دې کې وفات شوی دی. او د وفات دغه هم دا دی چې امام بخاري جلا وطن شو، بادشاهي وخت نه پرېښودلو خالد د علماء سو په وجه باندې درباري مولیان، د یزید په دربار کې بلا مولیان ناسو، د حسین خلافو. نو اوس که ستاسو په دربار کې کینې نو به څنګه د حسین خلاف نه حق نشي ویلی؟ او ډېر ګران کار دی، یو طرف ته پیسې دی، یو طرف ته ډانګ دی، بل طرف ته پړانګ دی، بیا به څه کوې؟ دا ګران کار دی که نه. امام بخاري خو حق پرستو، بادشاهي وخت د چل جوړ کو، دعوت یې وله ورکو، بیا یې ورته ویل دربار له راځه ما بچو ته سبق وایه، درباري ملا نه یم، زما بچو ته ځان له سبق وایه، کنجوسي نشم کولی. وایي مخکې کښېنه، وایي که مخکې راله مخکې به کښېني، که رسته راله رستو به کښېني. وایي زما ستا جوړ نه راځي. وایي لنډه خبره کوه. امام بخاري بچي خو نه و که نه، ښه مالدار و، 5000 دینار یې ماهانه چې کوم دی ګټه راتله. نور خبرې چې کې ډېرې اوږدې دي. امام بخاري خپل هر څه تقسیم کړه، هېڅ چا وله پناه نه ورکوله. په دربند کې ماماګانو هغوی وله پناه نه ورکوله.
امام بخاری دا ځکه را روان شو، یو شاګرد یو د سورلۍ د پاره خر په دې باندې سور شو چې کله درې امو غاړي خرتنګ ته راورسېد، دا قبر وروسته بخارا ته نقل شوی. نو په هغه ځای کې خپل نوکر خپل شاګرد یا څوک یې هغه ته ویل لږ ودرېږه. په دقه ځای باندې کوشو په دې خاورو کې کېناستلو او امام بخاري الله ته چې الله ستا دنیا را باندې تنګ شو. درې خبرې د امام بخاري هدي الساری نقل کوي، عبدالستار ټونکی نقل کوي. امام بخاری دا درې خبرې واقع ډېرې مزداري دي. یو خبره دا چې ما دنیا یو ځل غوښتلې ده، الله له رسیده راکړه، وایي په هغه ورځ مې چې پرېښې ده بیا مې د دنیا سوال نه دی کړی. په ټول عمر کې مې چاته خیري یو ځل کړی دي او په دغه مرګ په ټیم کې کړی دي چې الله دا بادشاه سره د علماء سونه ذلیل او رسوا کې، او داغه د وفات سره ذلیل رسوا شو، حکومت تیم لاړ په خره سور کو مخه ولا تور. او درېمه خبره ډېره اهمه کړې ده او فرمایي هدي الساری نه هم صفحه جلد 1 پای نقل کوي چې من سمعت ان الغیبة حرام مغتبت، وایي چې کله ما سورة حجرات واورېدلو چې غیبت حرام دی، ما غیبت نه دی کړی، او سبا چې ما ته عملنامه ملاویږي نو زما 100% دا یقین دی، دا ایمان دی، زما په عملنامه کې به غیبت نه وي. د دې وجه په خپل کتاب کې هغه خلک په کتاب کې غیبت کوي، لیکن په خپل کتاب کې د ادب لحاظ یې کړی. دومره علم چې چا سره ورسره یې ورکوټه ډاکټر ګوټه شانتي وي، دا ډانګ بابا ډاکټر پخوا نه ډانګ بابا نه مدرسو نه چې کوم دی نو سندونه ملاوېدله، ملا به شو. بیا اوس تاسو یونیورسټۍ د هغې نه ډانګ بابا یونیورسټي ورته زه وایم، هغه ډانګ بابا یونیورسټۍ پی ایچ ډي ډاکټري ته ملاوېږي، ډاکټرۍ بس زما داخله وکړه تا ته پی ایچ ډي ملاوېږي. اثر ډانګ بابا نه و. په دې خپل کتاب کې د دومره علم سره سوی قال بعض الناس، قسم دی دې یو ټکي هغه بخلی دی انشاءالله. قال بعض ملا نوم دی یادوي که نه، زما ستا مقدار خلک یې څه خیال دی چې د دو ټکو ملای وي که نه هغه څنګه خبرې کوي، څنګه فتوی جاری کوي. لیکن هغه کوي قال بعض الناس. امام بخاری وفات شو او چې کله یې ښخ کو د قبر نه د مشکو خوشبويي دا ختله. دا شاګرد غالب زید جبرائیل د امام بخاری د دفن حالاتو کې رساله لیکلې ده، او دا واقعه نور کتابونو کې مشته ده چې خخه کو نو د قبر نه خوشبويي ختله. او مخکې تاسو ته ما ویلو چې عمدة القاری نقل کوي په 11 جلد باندې 516 صفحه جلد نمبر 11 مناقب انصار منقب سعد بن معاذ د ابن سعد طبقات الکبرى په حواله نقل کوي داغه د قبر نه د مشکو خوشبويي ختله، او یو صحابي وي ماتي خاور راوسته مشکو. نو امام بخاری وفات شو. دای مبارک سادی بابا گلستان کی نقل کوي د اشعار یاد کوي مزیدار دي. گلی خوشبوی در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاوی زیت و مستم با گفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنا من هما خاکم کې هستم. یو سړی ته خوشبودار خاوره ملاو شو، وای څنګه ناشنا خاورې د مشکو د عنبر نه زیاته مزدار یې زړه دې راله ګډوډ. نو خاورې ورته ویلی د ګل په خوا کې مې وخت شوی دی، که د ګل په خوا کې نه وی نو هغه زړه خاوره به وي. الله امام بخاري ته دا قدر ولي ورکړو ځکه رسول الله فرمایي چې نظر الله عمران سمع من ناشین، هغه سړی دی الله تر تازه کې چې حدیث یاد کړي او بل ته ورسوي. دویم نمبر موازین جمع د میزان دا، اصل کې دا میوزان دی وا بدل شوی دی، میزان دی جوړ شوی میقات په شانتي. دویمه خبره داره چې دلته موازین جمع راغلی ده، حال د روایتو مطابق تله یو ده. د سلمانی پارسی رواج تفسیر مظهری نقل کړی دی. تفسیر کشاف کی چې کوم د داوود علیه السلام مطابق کم حدیث دی سورۃ انبیاء آیت نمبر 47 48 تحت نقل کړي. نو تله خو یو ده، یوې ډنډره دوی چابړي دي یوې موټی دی، او دلته جمع راغلی ده. لہذا دا جمع په اعتبار د اعمالو سره ده، په اعتبار د اشخاص سره ده. یاداره چې دا تله ډیره زیاته غټه ده، ډیره عظیمه ده، نو د عظمت په اعتبار سره دی، لہذا دغه قول زیات مناسب دی. او پاتې شو موازین جمع د موزون ده چې جلالی چې کومه په جلالین باندې په حاشیه باندې جمل
تفسیر جمل چې دی هغې نقل کړې ده، خو دغه قول زیات اعتبار نشته. راجح قول دا دی دا ډېره غټه تله ده. تلونکی څوک دی؟ نو ابوالقاسم اللالکائي کتاب السنه کې بهاولی ابن حجر نقل کوي چې تلونکی جبریل امین دی. اوس پخوانه د ټول نه خلک چې دی نو سو منکرو، اوس څوک منکرو دا نشته دی، اوس هر څه تللی کېږي. امام مجاهد فرمایي چې قسطاسو دا په رومي زبان کې انصاف ته وایي. نو د ډیرو علماو رایه دار چې په عربي قرآن مجید کې غیر زبان والا الفاظ شته دي، خو راجح قول دار دی توافق اللغات ویل کېږي چې په یو ډیرو زبانونو کې یو لغت استعمالیږي. نو د دې وجې توافق اللغات دی. لکه موږ به د هغې یاد کو مثال تنور، فارسی کې تنور دی، عبرانی کې تنور دی، پښتو کې دی، اردو کې دی، په عربی کې تنور دی، پارت تنور، صرف تلفظ کې به لږ څه فرق وي. لہذا توافق اللغات دا ویل کېږي او دا خبره زیاته مناسبه ده. درېیمه خبره دا ده چې امام بخاري فرمایي چې قسم مصدر د مقصد ته معنی دی انصاف او قاصد جائر ته وایي، چې مجرد نه واخلي قصد یقصدو ظلم ته وایي، او چې اقصد یقصدو د باب فعل نه واخلي انصاف ته ویل کېږي. لیکن په دې باندې امام سهیلي، امام اسماعیلي رد کړی دی چې را قسم مصدر د مقصد نه دی بلکې اقصاد مصدر دی، لہذا دا اعتراض په خپل ځای برقرار دی. خو لیکن د هغې علامه کرماني، ابن حجر، عمدة القاری، ابن بطال ټول هم دغه جواب کوي چې دې ته څه ویل کېږي، دا هغه مصدر دی چې زواید ته حذف شوي دي، دې ته مصدر المصدر وایي، او په عربی زبان کې دې بېشماره مثالونه دي. څلورم خبره دا ده چې اعمال دا به تللی کېږي، اقوال به تللی کېږي، خبرې به تللی کېږي، سوچونه فکرونه به تللی کېږي. اوس زموږ سره مختلف یو هغه کافران دي چې د بدې عقیدې سره د سړیتوب کار نه دی کړی، لکه دغه د نیتنیاهو دی که نیتنیاهو دی، نو دا به بې حساب بې کتابه جهنم ته ځي. یو هغه خلک دی چې هغوی د عقیدې د اسلام سره د هغوی سره ګناهونه د مرګ نه مخکې مخکې توبې ایستلې دي، حقوق هر څه ختم کړي دي، روغ موټ تللی دي، هېڅ حساب کتاب پې د چا نشته دی، دا بې حساب بې کتابه جنت ته ځي. درېیمه ډله به پاتې کېږي. په درېیمه ډله کې چې کومه کافران دي د هغوی سره به حساب کېږي. نو ته حدیث د ابوهریره رضی الله عنه صحیح بخاري نقل کړی دی چې دا به خو د ماشي وزر مطابق نه وي. قرآن کې الله فرمایي لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، معنی د دې به څه قدر نه وي چې د جهنم نه به بچ شي. نور په جهنم کې طبقې دي، و طبقې دي، جهنم دی او جهیم دی او حتیم دی او پلانکی دی، دا طبقې دي. د دې طبقو دپاره به ځي، ځکه ټول کافران یو شان دي، په سزا کې نه وي، په دې کې به څه وي، دې کې فرق. مسلمانان چې کوم دا به درې ډلې شي. یو ډله هغه دی چې حساب کتاب به دروند شي د نیکۍ، جنت ته به ځي. حساب کتاب به دروند شي د بدۍ، جهنم ته به ځي. حساب کتاب به نیکیو بدي برابري، وقتي طور باندې په اعراب باندې وي، بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نه څه کېږي، جنت ته ځي. اوس په څه تللی کېږي؟ امام قرطبي وایي چې صحائف الاعمال به تللی کېږي. او د عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه حدیث دی، حدیث البطاقه، امام ترمذی، امام حاکم، نور علماو نقل کړی دی. یو سړی دی 100 پایلونه به وي، ټول به د ګناهونو وي، د مد نظر د نظر په انتها باندې برابر به وي. لہذا چې کله دا پایلونه دی وایي دا وایي چې زه خو لاړم هلاک شوم، نو الله تعالی به ورته وایي ستا زما سره یو امانت دی، بطاقه کاغذ ته ویل کېږي، سړي مقصد پکې لیکي، ستا یو مقصدي خبره پکې لیک. کله چې بطاقه کاغذ وګوري په هغې کې به لا اله الا الله وي، کلمه د توحید به وي، دی به حیران شي دا به څنګه شي چې کله ورسره هغه کېدي 100 پایلونه به څه شي، دا به سپک شي، او دغه یو بطاقه د لا اله الا الله به درنه شي. امام قرطبي خو دې له ترجیح ورکوي. حافظ ابن حجر وایي چې نه، اعمال به تللی کېږي. د ابو دردا حدیث دی رضی الله عنه صحیح بخاري، نبی علیہ السلام فرمایي قیامت کې به ټول نه دروند شی په تله کې حسن اخلاق وي، ښه اخلاق. حافظ ابن کثیر وایي چې صاحب الاعمال به تللی کېږي. او دا د بخاري حدیث دی د عبدالله زوی د مسعود رضی الله تعالی عنه چې رسول الله تعالی فرمایي چې ستا دا وړې وړې پنډۍ به په میدان محشر کې په طول کې په تله کې د احد د غر نه زیاتې درنې وي. درې وانه به کېږي، چا د پاره صاحب الاعمال، د چا اعمال څوک په خپله، یا بعضې صحیفې، بعضې اعمال، بعضې په خپله، دا به تللی کېږي. 5 نمبر خبره
حدیث کې امام بخاری وی کلمتان، کلمې نه مراد چې کومه ده نه هغه کلمه ده، کلمه مفیده، کلمه طیبه، مفیده خبره ده، فایده ورکوي. نو مراد کلمې نه د کلام دی، کلمه اخلاص په شان دي. نو کلمتان مقصود خو دې څه پکارو چې دې څه ویلې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان اللسان ثقیلتان فی الميزان. لیکن د دې صفاتونو خبره مقدم کړه دی د چا د پاره؟ د شوق ذوق ته پیدا کولو د پاره، د اهتمامي شان د پاره. لکه فرض که تاسو وایي ډېر اوچت عالم، ډېر بزرګ، ډېر داسي 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 سخی انسان، مخکې صفتونه ذکر کې شوق ذوق پیدا شي دا څوک دی، نو یو دم ته یې پلان کې دغه شان دی شوق ذوق ته پاره دا مقدم کړي دي. سوی کلمتان دو خبرې دي، حبیبتان الی الرحمن. نو ته چې دو خبرې دي محبوب دي رحمان ذات ته، نو زر راته بیان کا، خو بیا په زړه کې پریشانی راشي چې لکه ګرانی وي ولستل به ګرانی. نو خفیفتان اللسان اسانی دي، ته چې اسانی دي قیمت به کمی، نو ثقیلتان فی الميزان قیمت هم زیات ده، ډېرې قیمتي دي. نو تا به اختیار چغه کړه چې راته ووایه سدي وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دو کلمې ډېرې اوچتې کلمې دي، رحمان ذات ته محبوبې دي، په ژبه اسانې دي، په طول کې سړي ډېرې مضبوطې او ډېرې درنې دي. آخري خبره اسناد سند پیژنې، تاسو مخکې زده کړی دی سند سړو ته وایي، او زمونږ دین دا په سند باندې ولاړ دی. د دې ابن عبدالله بن مبارک قول امام مسلم چې مقدمه کې نقل کړی دی، چا فرمایي چې الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دا دین دی. د دې وجه امام ابو داود نقل کوي چې کله امام احمد نه چاته پوښتنه وکړو یو کس چې ټول ورځ حدثنا حدثنا زوته وي، نو متل عمل به کله دا عمل وخت به کله راځي. نو امام ابو داود فرمایي چې امام احمد ته فرمایي چې علمنا هذا عملنا، زمونږ علم دا زمونږ عمل دی، څوک هم خطا نه کوي. ګوره زمونږ علم دا زمونږ عمل دی، که د دې نه کټ شي کنه نو عمل هم ختم شو. نو سند سره دا اوچت شي. سفیان ثوری فرمایي الاسناد صلاح المؤمن، دا د مؤمن سره اصله ده. امام احمد رحم الله فرمایي په دې وجه باندې تاسو خو سندونه واورېدل، خو د خپل استاد محترم مونږ حدیث د درې استادانو نه ویلي. دا مطلب نه چې غټ شو نو بیا پکې استاد پرې دی، نه. زمونږ درې استادانو کې یو استاد داغه سند مختصر دی، هغه مخکې واورئ سید پیدا محمد مرحوم رحم الله، دا استاد دی. نور استادان هم دي، خو یو استاد داسې وي چې هغه بار بار ذکر کېږي، نو ټول استادان یې نه دي ذکر کړي. نور هغه استادان دي په هغه پیړۍ کې، د هغه نوم دی عبدالرحمن مینوي رحم الله، د مردان دی د مینې. دا استاد حسین احمد مدنی رحم الله، دا استاد شیخ الهند محمود الحسن رحم الله. بیا د شیخ صاحب او د مولانا اکبر خان صاحب دواړه دی الله وبخي، دا وی استادان د سواد تسمی یو دي، او دو استادان چې کوم دی نو دا یو استاد شیخ صاحب بیا جدا دی. دا وی په استادانو دواړو کې یو استاد خان بهادر مارتونګي، داغه استاد عبدالرحمن امروهي د علمي کلام ډېر ماهر. حسین احمد مدنی رحم الله چې کله جیل ته لاړو نو بیا هغه شیخ الحدیث و د چا د دیوبند، داغه نوم د عبدالرحمن امروهي، داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحم الله. بل استاد عبدالحلیم سواتی بازارګي مولوی سے باندې مشهور، داغه استاد عبدالعلی دهلوی، داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحم الله. دا دوه استادان د بابا هم دي، مولانا اکبر خان رحم الله. دریم استاد شیخ صاحب دی ادریس خان دهلوی، جامعہ اشرفیہ لاہور، داغه استاد شبیر احمد عثمانی او شان ورشا کشمیری رحم الله. دا داغه استادان، داغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحم الله. دریم سند د دوی دی، خو لیکن ارټیکی کې راځي او نما سکل کټ کړی دی. خلیل احمد سهارنپوری د دې وجه هغه چا د شاه عبدالغنی سره برابر کړی، د محمد قاسم ننوتوي نه برابر کړی دی، چا د شاه عبدالغنی شاګرد کړی دی. دې وجه نه هغه ما کټ کو ځکه چې هغه تحقیق ته رسول غواړي.
د دوی استاد دی شیخ الهند محمود الحسن استاد دی محمد قاسم ننوتوي رحم الله دغه استاد دی شاه عبدالغني رحم الله دغه استاد دی شاه محمد اسحاق رحم الله دغه استاد دی شاه عبدالعزیز رحم الله دغه استاد دی استاد الکل محدث دهلوي شاه ولی الله رحمه الله دې پوری دا د بر صغیر پاک و هند سند دی د ټولو مبارک شه الله تعالی دې علم نافع درکړي او د علم مطابق ته الله زندگی نصیب کړي امان البرا